بسم الله الرحمن الرحيم. ولما استدل الكوفيون على أولوية إعمال الفعل الأول بقول امرئ القيس شعر ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، حيث قالوا قد توجه الفعلان آني كفاني ولم أطلب إلى اسم واحد وهو قليل من المال، فاقتضى الأول رفعه بالفاعلية والثاني نصبه بالمفعولية. وامرؤ القيس شده الذي وأفصح دا سٹ کا معنی دا صحیح حساب ہے وأفصح شعراء العربی عمل الأول. توجہ جی، چونکہ دا قصہ ختمی کی نو نصر متوقع دیکھا ولی سے منگ شروع کی اول د مرفوع تعریف کړي واغې سم ته ویلې کیږي چې په علامه د فاعلیت باندې مشتمل وي. دویم نمبر به د مرفوعات او په اقسامو کې د فاعل تعریف ذکر کړي او دغه 15 قواعد هم بیان کړه تر وسات. تعریف څو دغه سم ته ویلې کیږي چې نسبت د فعل شبه فعل به ورته شوی او دا فعل شبه فعل به بده باندې مقدم وي په وجوبي نوعي سره، او دریم په داسې انداز باندې چې دغه فعل به معلومه صيغه وي او یا به شبه فعل د معلومې صيغې نه جوړ وي. به مولا قواعد بیان کړي وایي کې اوله قاعده دا وه چې اصل دا ده چې فاعل به د فعل سره نږدې، یعنی په ټولو معمولاتو کې به فاعل مقدم ذکر کوو که څه مانیا نه موجود. دویمه قاعده دا ده، هغه لږ تیز کا لکه کسلوي که صحیح دی صحیح پرېږده. دویمه قاعده دا ده څلور محلونو کې به تقدیم د فاعل وجوبي او په څلورو کې به تاخیر وجوبي. کله چې انتفاع د اعراب راشي لفظن او قرینم نه موجوده، او کله چې ضمیر د فاعل د متصل وي، فاعل ضمیر متصل وي، او کله چې مفعول پس د الا یا د معنی د الا نه وجب تقدیمه. څلور ځینو کې تاخیر وجوبي وو، کله چې ضمیر د مفعول فاعل سره متصل وي، او کله چې فاعل پس د الا، او کله چې پس د معنی د الا نه، او کله چې ضمیر او کله چې مفعول ضمیر وي د فعل سره متصل یو فاعل چره او هو غیر متصل، نو په دې څلورو ځایونو کې وجب تاخیره. دوه قاعده. درېمه قاعده دا وه چې کله دوه قرینې موجود وي، یوه په حذف د فعل باندې او بله په تعیین د محذوف باندې، نو به حذف د فعل دا جایز دی، او که چرې صد مصد ور سره موجود وي نو به حذف د فعل لا وجوبي دی. درې قاعده. څلورمه کله کله فعل او فاعل دواړه حذفيږي که چرې قرینه موجود وي. پنځمه قاعده کله چې یو اسم ظاهر وي او دوه عاملان پر راشي، دواړه عاملان تقاضا د عمل کوي دغه اسم ظاهر کې، صلاحیت د دواړو د معمول د واقع کېدو مینو چاله به عمل ورکو. دا پنځمه قاعده ده چې دې ته موږ تنازع ویل او څلور مباحث په کې موږ وکړل. هغې کې اول بحث د تنازع تعریف و، نو هغه دا چې کله کم از کم دوه عاملان شدت تقاضا وکړي په یو معمول کې د عمل کولو، معمول داسې معمول وي چې صلاحیت پکې وي د هر یو دپاره د معمول جوړېدلو. بیا د دې څلور صورتونه کله دواړه تقاضا د فاعلیت کوي، کله دواړه تقاضا د مفعولیت کوي دوه، او کله اول تقاضا د فاعل دویم د مفعول، او کله اول د مفعول دویم د فاعل تقاضا کوي. مجموعي طور څلور صورتونه. نو بیا پکې اختلاف به د راجح او د مرجوح چې نن سبق مغې سره متعلق دی. بصرین وایي چې عمل به فعل ثانی ته ورکو، کوفین وایي عمل به فعل اول ته ورکو. به تفصیل شروع شوی څلورم نمبر کې مذهب د بصرین هم داسې بیان کړی چې کله موږ عمل فعل ثانی ته ورکو نو فعل اول چې تقاضا د عمل کې درې صورتې جوړېږي. د فاعل تقاضا کوي
نو حکم دا دی چې ضمیر به پکې منو قطع تنازع به وشي او که فعل اول تقاضا د مفعول کول افعال قلوبنا نو حذف به وکړو په دې طریقه به قطع تنازع وشي اګه فعل اول تقاضا د مفعول کول افعال قلوبنا نو به اظهار کوو او کچری فعل اول لم عمل ورکو لکه څنګه چې کوفین ویلیو نو فعل ثانی چې تقاضا کوي د دې درې سره ته جوړیږي د فاعل تقاضا کوي ضمیر به کې منو او کنه مفعول تقاضا کوي افعال قلوبنا نوي حذف هم جایز دی ضمیر هم جایز دی خو ضمیر اولاد او کچری افعال قلوبنا فعل ثانی نو به اظهار کو داغه د بر د معمول تر دې پورې قصه شوی وکړ اوس وخت شي نوې سبق صاحب د کافی په اخره کې د کوفین او د استدلال لپاره کوفین چې کوم شینه استدلال کې یغې ذکر کړی دی او ورسره داغو دلیل ته د ضعف اشاره کړی د تاسو دلیل کمزور دی چونکه مذهب د بصرینو ته ترجیح ورکړی دی چې دا راجح دی نو د کوفینو د رای د پاره هغه یو کوفین د خپل رای د پاره یو دلیل پیش کړي دغه دلیل صاحب د کافی دلته ذکر کړی دی ورسره داغو دغه دلیل ته ضعیف ویلې دی ضعف ته ول اشاره کړي پوه شوي په څنګه توجه جی ځان پوه کې دی اسانه خبره کوفین وی فعل اول تعامل ورکول اولادی اگر چې جایز د فعل ثانی ته ورکی دا سه مسله وا خجی تاسو سره دلیل شته و یاو کنه موږ سره د امرؤ القیس شعر دلیل دی امرؤ القیس د بلیغ او فصیح شاعر دی نو هغه ک فعل عمل کغه فعل اول عمل ورکی نو معلومیږي فعل اول عمل ورکول اولادی او زه دغه شعر ته د خیمه چې هغه په عمل فعل اول ورکړی دی پته ولګیدل فعل اول عمل ورکول اولادی اشعر کومه کتاب کې شته مقصودی سے بکې زمنګ دادې کفانی ولم ادبر غور ټول کفانی ولم اطلب قلیل من المال دو افعال لیو کفانی دے او یو لم اطلب دے دیو لانجر غلی دا قلیل کی قلیل من المال کفانی فعل دے ورسره مفعول لفاعل نشتا نغواړي چې قلیلون دې زما د بار فاعل جوړ شي او لم اطلب فعل فاعل له مفعول نشته دا غواړي چې قلیلون دې زما د بار مفعول جوړ شي یعنی کوفین وې دا غدریم صورت دی چې فعل اول تقاضا د فاعل کوي فعل ثانی تقاضا د مفعول کوي او امرؤ القیس شاعر عمل فعل اول ور کړی دی قلیلون ویلې قلیلون فاعل جوړ کړی دی چې فاعل جوړ کړي معلومیږي معمول د کفانی جوړ کړي ځکه داغه فاعل ته ضرورت و او قلیلا نه دی ویلې چې معمول د اطلب جوړ شوی وي تاسو په نه شولې نو دغه شانتي کې تنازع د به ووري یو کفانی فعل له بل لم اطلب دی ورسره اسم ظاهر اخیره کې قلیل من المال نو قلیل من المال کې تنازع ده کفانی وې زمانه پر دی فاعل شي لم اطلب وې زمانه پر دی مفعول شي امرؤ القیس و طرف ور کړي قلیل نو دای خودلې د خلکو ته چې دا معمول فعل اول له د کفانی نه د لم اطلب نه شکل امرؤ القیس عمل فعل اول تورکو بس دغه دوا اختلافي رای وی اول اولاد کدویم لا بل رای پکې نه و نو چې اول عمل ورکو معلومیږي چې د پنځمنم اول تعامل ورکول اولاد یو فصیح بلیغ سړی دی داغه شعر له اعتبار هم شته لہذا ثابت شول چې د کوفیانو مسلک اولاد پوه شو به صاحب د کافی دغه ضابط اشاره کوي فرمایي وليس منه دا د باب تنازع نه دی لفساد المعنى معنی کې فساد راځي څنګه راځي ابا به وایي تاسو له وکي دی وته ولما استدل الكوفيون هر کله چې دلیل نیول کوفیینو على اولویت اعمال الفعل الاول پدې خبره باندې چې اولاد عمل ورکول فعل اول تا پچا باندې دلیل نیولو بقول امرؤ القیس په قول د امرؤ القیس باندې شعر
ولو انما اسعى لادنى معيشة کچری ما کوشش کولې د ادنا معیشت د پارا کفانی او کافی د مال را ولا مطلب قلیل من المال او ز طلب کو من لگ مال د قصه برستکو کا تاسو ګره الیکشن کوفین وې دلته تنازع ده کنه ما قصه ټوله وکړه د کفانی او د مطلب تنازع د بچا کی قلیلون کی حيث قالوا کوفین وې قد توجه الفعلان متوجه شوی دي دو فعلان کم دو فعلان آنی یو کفانی دی بل لم اطلب دی چاته متوجه شوی دی الى اسم واحد یو اسم تا باقی کی تنازع دا اسم کم یو اسم دی وهو قلیل من المال خنو څنګه تنازع دا فقط الاول فعل اول تقاضا کی چې کفانی دی رفعه چې دا قلیل دی مرفوع وی بالفاعلیت فاعلیت په وجه والثاني او دویم فعل تقاضا کوي نسبه چې قلیلا دی ویل شي بالمفعولیت د مفعولیت په وجه باندې دا څه ده کنه امرؤ القیس کړي دی رفع ور کړي دا فعل اول عمل ور کړي وامرؤ القیس او امرؤ القیس شریع الذي دا غڅوک دی او افصح شعراء العربي چې دا په شعراء د عربو کې فصیح سره دی عمل الاول فعل اول ته عمل ور کړي نو فلو لم يكن وسوي کچری فعل اول ته عمل ور کول اولانوي نه د منو ور کول معلومیږي چې اولاد یې ځکه ور کړي فلو لم يكن اعمال الاول اولى کچری نوې عمل اول ته ور کول اولا لما اختاره نو نه به غوړه کړي امرؤ القیس عمل فعل اول تور کول رفع بینه غره کړي په قلیلن باندې پویږي به اعتراض الکه کې دی شي یو درې مرای هغه دا وی چې اول او دویم دواړو تعامل ورکول مساوي دي اولویت پکې نشته دی امرؤ القیس صرف دا خودل چې عمل اول تم صحیح دی دغه شان بل دلیل به دویم ته به صحیح نه دي سره مساوات را لې سره لې څوک چې وای دواړه صحیح دي دواړه برابر دي دا غو دلیل شو نو کوفینو دلیل خو نه دی د ترجیح صورت خو نه جوړیږي نو علامه جامی جواب کوي ګوره صرف دوه راي دي درې منشتا اول ورکول اولادی ک دویم لا نو چې کله امرؤ القیس اول عمل ورکو مسوم دقه اولاد ځکه د څه راي والا شتنه دي چې هغه د مساوات خبرې کوي موږ وای چې دلته د مساوات معلوم شو مساوات ولا څوک نشته نو بس کاول عمل ورکو د بن زول اولا شو کو دویم له ورکړې وي دویم باولاوي نور څه خبرې پکې نه کیږي بدل لګي پوي شوي کنه نو څه وای اذ لا قائل بتساوي الاعمالين زکه څوک قائل نشته چې مساوي دی وي عمل د دواړو دا چې څوک قائل نشته چې مونږ وایو د امرؤ القیس دا شعر صرف د تساوی اثبات کوي فاجاب المصنف مصنف جواب کوي وتوس عن طرف البصريين د بصرین طرفنا وقال او مسماتن فرمای صاحب د کافی څوي وقول امرئ القیس قول د امرؤ القیس شری کفانی ولا مطلب قلیل من المال ليس منه دا خبره خو ما کړی وی کنه وای دا نه د منه ضمیر شاته راځي دی ای من باب التنازع مرجع د ضمیر خی علامه جامی نه د باب د تنازع نه ولې نه د لفساد المعنى ځکه چې شری دا ته تنازع نه ګرځي به خو معنی کې فساد راځي څنګه راځي ما ته لګ متوجه شي اوس به بارا پویږي خبره مانی وک شيخه اول قاعده ووري ولی شب دا لو چی لو کنه پدې کې قاعده دا ده چې کله دا په فعل مثبت باندې داخل شي کله دا فعل مثبت شرط وی ک جزا وی ک معطوف علیه وی ک معطوف فی خو چې مثبت وی لوی منفی معنی ګرځي قاعده زنه شو لو چې په کوم فعل باندې داخل شي هغه مثبت فی نو منفی کوي وزم نشو او لو چې په کوم فعل داخل شي هغه منفی نو مثبت کوي لو چې په کوم فعل باندې داخل شي کوم مثبت وی
منفی کوي که دغه فعل شرط وي که جزا وي که معطوف علیه وي که معطوف فی بهرحال چې مثبت وي نو منفی کوي او که چېرې په منفي داخل شي که هر رنګ وي شرط وي که جزا وي که معطوف علیه وي که معطوف فی نو مثبت کوي دا مسلې زده شوې اوس شعر ته راشي که چېرې موږ د باب د تنازع نه وګرځو معنی کې فساد راځي څنګه فساد راځي په کلام د امرؤ القیس کې تضاد راځي تضاد هغه داسې شعر داسې دی باره وګورئ کله چې شعر سره شعر ذکر کړی و لو انما اسعى لادنى معیشة پیدام کو کفانی ولم اطلب قلیل من المال تاسو راشئ ورلا اسعى ته وګوره تاسو ته پته ده فعل مثبت دی دی که نه دی دا به منفي شي معنوي طور او کفانی مثبت دی دا به هم څه شي منفي به شي او لم اطلب منفي دی دا به څه شي مثبت بشي راشه وسې معنی وکړه معنی کې تضاد راځي معنی دا ده لو انما اسعى لادنى معیشة که چېرې ما کوشش کولی لږ معیشت دپاره څه معنی کوشش زه نه کوم د لږ معیشت دپاره اسعى معنی اطلب طلب کوم هم نه د لږ معیشت دپاره د لږو پیسو ګټلو زه طلب نه کوم دا معنی شوله لکه خلک وایي که نه لو اکرمتنی اکرمتک که تا زما اکرام کړی وی ما به هم درله کړی وی څه مطلب دی چې زه ځکه نه کوم تا نه دی کړی ګوره منفي شو که نه شو دواړه منفي شو هلکه تا خو زما اکرام ونه کړو که نه یار دا ولې ته به ورته ووایې که تا کړی وی نو ما به هم کړی وی څه مطلب دی د عبارت تا نه دی کړی ما هم نه دی کړی نو ګوره دواړه مثبتو نو معنی څه شوله منفي شوله لو کې دا کار دی که نه لو اکرمتک لو اکرمتنی اکرمتک او تو ګوره منفي باندې دا سړی ما ته وایي یار تا ولې زما اکرام وکړو یار زه ورته څه ویم نو که تا نه وی کړی ما به هم نه وی کړی څه مطلب تا کړی و نو بس ما هم وکړلو ګوره منفي معنی د چا جوړوي بهی که ته نه راتلې زه به هم نه درتللی کله راځه کله به زه درځم مینه ته به نه راتلې موږ به هم نه درتلو لانجه به نه جوړېدلی ټوله لانجه ستا په وجه جوړه شوله باجي تاسو په خبرو پوهېږئ که نه لو لم تکرمنی لم اکرمتک بهی که تا زما اکرام نه وی کړی ما به هم نه وی کړی مانه تا کړی دی نو زه یم کومه اندازه درته ولګېدله چې مثبت منفي کوي او منفي مثبت کوي راشه ولا لو انما اسعى لادنى معیشة معنی دا ده که ما کوشش کولی طلب مې کولی د لږ معیشت دپاره د لږو پیسو دپاره کولی می څه مطلب نه کومه منفي دی کفانی مال کافی وی څه مطلب کافی را نه دی بیا څه وایي ولم اطلب قلیل من المال قلیلا من المال او زه نه طلب کوم دا هم د لو د لاندې راوله که چېرې ما نه طلب کولی قلیل من المال څه مطلب طلب کوم مې اوس راشه لانجه څنګه جوړېږي اوله کې وایي لو انما اسعى لادنى معیشة چې زه طلب د لږ معیشت نه کومه دا معنی ده که نه حاصل معنی دا ده کفانی مالله لږ معیشت کافیم نه دی ولم اطلب قلیل من المال او زه طلب کوم د لږ معیشت قلیل من المال طلب کوم نو ولې څه ویلو لو انما اسعى لادنى معیشة ګوره که چېرې قلیلون دا معمول د اطلبم کو او دا معمول د اسعام کو د کفانیم کو د چا کفانی داسې معنی به جوړه شي که چېرې ما طلب کولی د ادنا معیشت معنی زه د ادنا معیشت طلب نه کوم صحیح ده کفانی قلیل من المال مال کافی نه دی قلیل من المال نه دی او لم اطلب قلیلا من المال او زه طلبم کوم د قلیل من المال او شروع کی ویل طلب نکم د ادنا معیشت د قلیل مال او دلته وایي زه طلب کوم قلیل من المال دویم کې وایي مال نه دی کافي چاله چې یو شی کافي نه طلب هم نه کوي بیا وایي طلب کوم قلیل مال ورکه قلیل د دواړو معمول کی نو مال کافی نه دی قلیل مال دسی بشي نو چې کافی نه دی څوک طلب کوي به او لم اطلب قلیل
او زه طلب کوم قلیل دا کل تضاد ښکاره دی مخکې څه ویل ادنا معیشت هم قلیل مال ته وایي نو هغې کې ویل که چېرې ما یعنې زه طلب نه کوم د قلیل مال او اخیره کې وایي طلب کوم د قلیل مال تضاد شو که نه شو او کفانی سره ولګوه مال کافي نه دی قلیل مال چې نه دی کافي دی سره لازمه ده څه به هم نه کوي طلب به هم نه کوي او بیا څه وایي طلب کوم قلیل مال نو تضاد رالی که رانلی دا ولې رالی چې قلیل د لم اطلب هم معمول وګرځو دا ټوله رنجه دې جوړه کړله نو صحیح څنګه ده صحیح داسې د مولوي صاحب زه طلب نه کوم د ادنا معیشت کافی نه دی مال را قلیل من المال قلیل مال نه دی کافی خو نو ته څه طلب کې وایي زه بزرګي طلب کوم نو د لم اطلب چې دی دې معمول قلیل مه ګرځوه لانجه جوړېږي د لم اطلب معمول چې دی المجده مجد دی نو معمول د کفانی یو دی معمول د لم اطلب بل دی نو تنازع الفعلین د باب نه نشو ځکه هغې کې خو معمول د دواړو یو وي دلته خو بیل بیل شو او که معمول د دواړو یو وګرځې قلیل نو بیا معنا کې فساد راځي تضاد پکې راځي بیا هم پوه نه شولې بیا واوره که چرې منګه صحیح دا ده چې قلیل من المال دا معمول د کفانی دی او د لم اطلب معمول المجد دی دا ځکه وایو نو دغه شان مسله ده ووایه دغه شان مسله ده چې داسې مشوره مسله ده نو باب د تنازع نه نشو ځکه په باب د تنازع کې معمول چې د دواړو یو وي دلته بیل بیل شو او که قلیل من المال د دواړو دپاره معمول وګرځو او باب تنازع نه وګرځو نو بیا معنی کې فساد راځي او فساد په معنی کې راوستل دا خو ټیک دی نه نو همدقه فیصله به کوو چې باب د تنازع نه دی معمول د هر یو بیل بیل دی مخکې ځو وګورئ کوم ځای ته رارسېدلي فساد المعنی کوم ځای کې دی خالی فساد المتن کې اچھا فساد په معنی کې راځي علی تقدیر توجه کل من کفانی کله به فساد راځي چې موږ فرض کو متوجه کېدل د هر یو څوک من بیان کې یعنی کفانی ولا مطلب چاته متوجه کو الی قلیل من المال تا څنګه فساد د معنی راځي وای ځکه لاستلزامه عدم السعی وای لازم بداولی ځان پسې عدم سعی ځکه لو دی پکې مستلزم جوړیږي عدم سعی لرا ځان پسې لازم راولي چې سعی نه کومه لادنا معیشت دپاره یو و انتفاع کفایت ځان پسې لازم راولي دا خبره چې مال نه دی کافی قلیل من المال قلیل مال داسې وکنه د دلو په وجه او ورپسې و ثبوت طلبه او دغه شان ثبوت د طلب قلیل مال هم دی یو پیروي کافی نه دی بل پیروي یو پیروي سعی نه کومه کافر لنه دی به وي چې ثبوت د طلب د قلیل مال یعنی د قلیل مال طلب کومه او دا المنافی لكل منهما د دوړو سره منافی دی د کوم دوړو سره د عدم سعی لادنا معیشت سره او انتفاع د کفایت قلیل من المال سره هم پوهیږئ په دا ولی د سیدا وای ځکه وذلك لان لو چره تاسو ته پته تجعل مدخولها ګرځي خپل مدخول المثبت کم چې مثبت مدخول وي شرطا کانا کداغه مدخول شرط وي او جزاء یا فعل جزاوي او معطوفا یا معطوف فی علی احدهما بشرط او بجزاء باندې څه شي ګرځي منفيا دای مفعول ثانی دی تجعل مدخولها المثبت موصوف صفت مفعول اولو منفيا څه ګرځي منفي والمنفي او ګرځي خپل مدخول منفي من ذلك هم دقه شرط وی که جزاوی او که بدی که به یو معطوف وی څه ګرځي مثبتا الکه پوهیږئ کنه فلهذا بنا بدی من ينبغي مناسبه ده يكون مفعول لم اطلب چې وی دي مفعول د لم اطلب څه دی بیاغه د فساد معنی نزان بچ کولو د پاره محذوف نه به محذوف منو داسې بشي اے لم اطلب العزه زه طلب کوم عزت لرا والمجد او بزرګی لرا
او دا عزه او المجد محذوف فعل تر وباسي په دې قرینه شته ویاو کنه ورپسې کوم شعر دی غي کنه دې دواړو تذکرہ ده کنه سوي كما يدل عليه لك بدې معنی دلالت کوي البيت المتاخره هغه بیت چې کوم رسول روان دي ردي شعر نه اني قوله هغه دا قول د امرؤ القیس شعر ولكنما لیکن اسحال مجد مؤصل از کوشش کوما داغه بزرګي همیشه د پاره همیشه کوم بزرګي نه زاغه غواړم مال نه غواړم وقد يدرك المجد المؤصل امثالي او حال دا دی چې موندي المجد المؤصل هغه بزرګي همیشه امثالي زما بشن خلق همیشه بزرګي موندي هر څوک نشي موندلې وای شلې کنه به وحين اذن کدا غشان شي یعنی قلیلن د کفانی معمول شی ولم اطلب د پاره محذوب رو باسو یستقیم المانا معنا برابر شي یعنی انا لا اسعى ز کوشش نو کوم له ادنا معیشت د لګ معیشت د پاره ولا یکفینی قلیل من المال او ما د پاره کافی هم نه د قلیل مال نو به چی شی غواړي ولكن اطلب المجد لیکن ز مجد غواړم مال اصیلا بزرګي غواړم چې کوم همیشه وي الثابت او ثابت وي واسعى له غیر برز کوشش کوم ملي څه پوه شولې کنه بس یکو بده زبر د فاعل قصې ختم شولې اوس چې موږ سبق شروع کوو مفعول ما لم يسمى فاعله بي او به بداغي پماغي کې بتاویږي فاعل ته به نه دانګو ښه